السلام علیکم ملګرو. نن زه تاسو سره د دوبۍ په باره کې خبره کوم چې په دوبۍ کې د اسمان چې کله شین شو یا خلک وایي چې اسمان شین شو دا د عذاب غټه نښه ده، یا مطلب دا وایي چې یاره بګوانې په اوبو کې وبهیلی شو، دا د الله تعالی عذاب دی. نو په دې زه تاسو سره پوره ډیټیل شریکوم چې لومبې خو دا خبره چې دا بګوان چې کوم دی نو د ده څه داسې د غري یاره بګوان څه ته وایي که نه. نو بګوان زه تاسو سره کلیر کوم چې د څوک چې د چا عبادت کوي نو هغه د هغه بګوان وي. مختلفو ژبو کې ورته مختلف نوم ویلی شي. لکه موږ وایو چې یاره زموږ رب دی، دا نو رب ورته په عربۍ کې وایي. موږ وایو چې یاره زموږ رب د عبادت لایق دی، یا مطلب دغسې خدای دی نو دا په پښتو ژبه کې دی، موږ ورته خدای ویو. یا الله پاک دی نو داسې موږ ولا مختلف نومونه په مختلفو ژبو کې دا د هغې وي. نو دغه شان په سنسکرت زبان کې چې کوم دوی ورته اشاره کوي نو دغې ته په سنسکرت زبان کې چې کوم دی بګوان وایي. ټیک ده. نو لومبی خو دا خبره شوه چې دوی وایي چې یاره بګوان د دوی په اوبو کې وبهیلی شو. نو خبره دا ده چې په قرآن شریف کې ویلي شوي دي چې یاره تاسو داسې مه کوئ چې د خلکو د هر مذهب که د هغوی خپل خدای وي د هغې خلاف به تاسو خبرې نه کوئ. لومبی خو دا خبره تاسو په ځان کې کلیر کړئ چې یاره موږ لګیو په مخه کله یو پسې دا خبره کوو کله بل پسې دا خبره کوو، نو دا نه دي کول پکار. بله دا خبره که ته وایې چې یاره مطلب د دې عذاب دا و بوت چې کوم دی نو لکه مطلب ته ورته بوت ویلی شي، بګوان ته به ته بوت وایې، یعنې چې دا یو بوت دی خو هغوی ورله د بګوان نوم ورکړی دی. نو ته دا نشې ویلی چې یاره دا د هغوی چې کوم دی بګوان دی، مطلب دا یو بوت دی، دوی ورته بګوان وایي. د اسمان چې کوم شین شو نو دا وایي چې یاره دا عذاب دی. خلک ډېر زیات بحث کوي په دې باندې، زه اورمه چې خلک وایي چې دا عذاب دی. نو عذاب صرف په دوبۍ کې راځي یا مطلب د دوبۍ نه علاوه په بل ځای کې دا عذاب نشي راتلی، او که راځي نو څنګه به وي. نو دې باندې تاسو ته زه خبره کومه. په دوبۍ کې دا تاسو یاد ساتئ چې دا کم طوفان راغلی و یا نو دا د هغې نتیجه ده، او وایي چې دا اسمان شین شو. نو اسمان هسې نه شین کیږي، د دې تاسو شاته یو کلایمیټک ریزن دی چې د کلایمیټک په وجه سره باندې د اسمان شین کیږي، خو دا تاسو ته پته نشته. نو دا تاسو ته زه کلیر کومه چې کلایمیټک ریجن یا مطلب کلایمیټک د وجې څنګه دا شین کیږي. کله تاسو ته یاد دي چې دې ته ویلی شي ډیریشو. ډیریشو څه ته وایي؟ ډیریشو هغې څیز ته وایي چې په هغې کې طوفان راشي او طوفان دومره تیز وي چې هغه د 250 MPA نه د هغې زیات سپیډ وي. نو دومره سپیډ سره چې کله طوفان راشي نو تاسو ته پته ده چې دا به څومره مطلب د دې به څومره نقصانات وي. دغه شان دا په 15 کاله بعد تقریبا دا یو طوفان راځي او د دې اثر په هر ملک باندې وي، خو زیات تر دا په امریکا کې راځي. 15-16 کاله بعد دا چې کوم دا ډیریشو کوم طوفان دی نو دا راځي، غټ نقصانات کوي. خو دا تاسو ته یاد وي چې دغه شان په بلوچستان کې هم داسې طوفان راغلی و چې د هغې هم ډېر غټ نقصان کړی و، او هغه هم د ډیریشو طوفان یوه حصه وه. د ډیریشو طوفان چې کوم دی دا په مطلب په مای جون جولای کې راځي، خو دې پورې لا یو میاشت صرف مخکې راغی، بلکې یو میاشت نه بلکې 10-15 ورځې مخکې راغی د مای جون جولای نه. مطلب مای شروع کېدو واله ده خو یو 10-15 دن مخکې د مای نه چې کوم دی دا طوفان راغی. نو دې په دوبۍ کې دغه نقصانات وکړل. بله دا خبره چې کوم کلایمیټک ریزن دی نو دا اسمان شین کېدل دا چې کوم دی دا د ډسپرژن آف لایټس په وجه سره کېږي. ډسپرژن آف لایټس چې کوم دی دا په فزکس کې دي چې ډسپرژن آف لایټ څه ته وایي. نو ډسپرژن آف لایټ چې کوم دی دا تاسو یاد ساتئ چې کله باران وشي، داسې ډېر باران وشي او بیا رڼا شي، اسمان داسې شین غونته کې شي، نو مطلب د دې دا کوم ریس چې دي دا په دې اوبو لویږي او د دې اوبو نه واپس چې کوم دی دا ریفلیکټ کیږي بره، نو د دې په وجه سره دا اسمان تک شین ښکاري. خلک وایي چې دا مختلف عذاب دی او دا او هغه که نه. نو دا خبره داسې ده، دا خبره داسې نه ده چې عذاب موږ منو چې الله تعالی عذاب شته دی. او زه د دې په پیور کې نه یم کوم حد کې چې دوبۍ روانه ده، مطلب د دوبۍ چې کوم حالات دي، دوبۍ په عاشي خورولو کوشش کوي او په دې کې چې کوم دی که تاسو وګورئ نو سعودي عرب د دې سره هم په مزه باندې ملوث کیږي، لګیا دی. نو موږ د دې زیات خلاف یو چې یاره دا نه ده کول پکار، په ملک کې داسې حالات نه دي جوړول پکار چې د هغې په وجه سره په عاشي خورېږي. خو که تاسو وګورئ نو دا هم یو ثابته خبره ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ویلي دي چې
کعبه چې کوم دی، کعبه زموږ دپاره ډیر معزز ځای دی، ډیر بهترین ځای دی، د هغه ډیر ښکلی ځای دی، ډیر ښایسته ځای دی. نو د دې نه زیات چې کوم دی، د کعبې نه زیات چې کوم دی، د هغه د انساني ژوند په باره کې خبره کړې ده چې یاره د دغې نه بیا زیات ښایسته چې کوم دی دا انساني ژوند دی. نو انساني ژوند په تاسو که کمپیریزن وکړئ نو په دوبۍ کې څومره ښکلی انساني ژوند تیریږي، د هغې مطلب سهولیات څومره دي، د ژوند طور طریقه یا د ژوند د تیرولو یو بهترین ځای دی. نو مونږ دا نشو ویلی چې یاره دوبۍ بیکاره ځای دی یا څه، خو مطلب عذاب په هر ځای راتلی شي. که تاسو وګورئ زموږ په KPK کې څومره عذاب راغلی و د هغه زلزلې په شکل کې، نو د عذاب نه خو یو ځای هم خالي نه دی. خو به هر حال امریکا دا خبره کړې ده چې دی باندې ایران چې کوم دی کلاؤډ سیډینګ کړی دی. نو کلاؤډ سیډینګ څه ته ویلی شي؟ کلاؤډ سیډینګ مطلب باران ته ویلی شي، او باران چې کوم دی هغه باران چې کوم د مصنوعي طور په یو ملک باندې وشي دې ته وایي کلاؤډ سیډینګ. مطلب کلاؤډ سیډینګ دا چې ایران په دې باندې داسې په وریځو د پاسه جازونه ګرځولي دي او په دې باندې چې کوم دی د اوبو هغه مطلب باران راورولی دی. دا خو د امریکې ځکه دا خبره کوي چې د ایران سره خو د هغې هسې هم نالګي ده، ځکه چې پرون مطلب دا نن بیا داسې مسله شوې ده چې ایران باندې حمله کړې ده اسرائیل دوباره. نو د امریکا او اسرائیل خو یو چال دی. نو اوس دا ایران چې کوم دی اوس په دې دغه کې راګیري چې یاره په دوبۍ باندې هغه چې کوم دی کلاؤډ سیډینګ کړی دی. نو داسې هیڅ خبره نشته، ایران سره دومره ایر ډیفنس شته نه، مطلب دا چې دومره جازونه هغه سره نشته چې یاره هغه په ټوله دوبۍ باندې کلاؤډ سیډینګ وکړي. نو ایران خو آلریډي مصروفه دی په هغه بل جنګ کې، نو د سره دومره سپیس نشته یا د سره دومره جازونه نشته دی. نو دا هسې د امریکا یو چال دی. بالکل دا خبره صحیح ده چې دوبۍ په یو ټیم کې باران کړی و په صحراګانو باندې، او مطلب دا چې د دې دپاره یې کړی و چې یاره زموږ دا صحراګانې واپس شنې شي. نو دغه خبره وه. نو تاسو ته ما نن کلیر کړه چې په دوبۍ کې چې کوم دا باران یا مطلب دا کوم اسمان شین شوی و، نو د دې څه وجه وه او دا د څه په وجه سره دا اسمان شین کیږي. نو دا د کلایمیټک چینج په وجه سره چې کوم دی دا اسمان شین کیږي. داسې هېڅ خبر نشته. د عذاب نه زموږ ملک هم خالي نه دی. یا مطلب که تاسو وګورئ په حاشي په پاکستان کې څومره ده، پاکستان کې لږه په حاشي ده، پاکستان کې خو مطلب د یو په لسه باندې په حاشي چې کوم دی سیوا ده. نو مونږ که وګورو نو دا دواړه ملکونه یا مطلب د دې باندې دا ټارګټ کول نه دي پکار